أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. آیت نمبر 1 شپیته واپس لاړ شئ. یا ایها الذین آمنوا هغه کسانو چې ایمان راوړی دی اطیعوا الله اطاعت کوئ د الله تعالی، واطیعوا الرسول اطاعت کوئ د پیغمبر، و اولی الامر منکم او د خاوندانو د اختیار ستاسو نه. اولی الامر منکم خاوندان وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ خاوندان د اختیار ستاسو. نو دا دو طبقې دي ما تاسو ته ووې، یو حکمرانان یو علما، او بیا دا قید ورسره لیکلې منکم، یعنی د هغه ارباب اختیار مننه به کوئ چې هغه د تاسو څخه وي. د تاسو څخه معنا دا ده چې که یو سړی عالم وي د قرآن او سنت خو مسلمان دی، نو موږ د هغه په اجتهادات او په تحقیقونو یقین نه لرو. څه وایي ورته؟ مستغربین یا مستشرقین. سوی مستغربین اسوی مستشرقین. مستغربین هغه مسلمانان وي چې د هغوی ذهن ټوټل غربي شوی، صحیح. مستشرقین دا هغه مغربیانی چې هغه په شرقي امورو باندې تحقیقونه کوي. نو اوس د هغوی تحقیقونه خو موږ نه منو، نه د مستغرب منو نه د مستشرق منو، صحیح شو. موږ صحیح د مسلمان منو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ کچر استاسو جگڑا پیدا شو فی شین پس معاملہ کے فردو الاللہ نو واپس کئی دا اللہ تعالیٰ تا والرسول پیغمبر تا ان کنتم تومنون کچر تاسو ایمان ساتی پا اللہ بان لے والیوم الآخر اپروز دا آخر بان لے ذالک خیرون دا بہتر دے واحسن تاویلا او دا خیست دے تاویلا دا مرجع پہ اعتبار الٹیمیٹ ریزلٹ. تاویل مین الٹیمیٹ ریزلٹ، فائنل ریزلٹ. نو سلور شیونه دلته ذکر شو. اطیعوا الله کتاب الله منئ، واطیعوا الرسول سنت رسول منئ، و اولی الامر منکم اجماع منئ د علماء. اولی الامر منکم دې څه وایي؟ اجماع، یونانیمس ډیسیژن. صحیح. څه شی ورته؟ یونانیمس ډیسیژن. او فإن تنازعتم فی شیء فردوه، که جګړه پیدا شو د دینه بعد په یو شی کې چې نه کتاب الله کې واضح دی نه په سنت د رسول کې واضح دی نه په د امت اجماع شوی ده، یو نوې ایشو پیدا شو، یو نوې ایشو پیدا، سلوشن یې څه دی؟ نو الله تعالی فرمایي کتاب الله او سنت رسول ته واپس لاړ شئ. هلته به دوره چېرته کلو میلاو شي چې جیورس به د هغې په اساس باندې اجتهاد وکړي او د قیاس په حواله باندې دا مسله حل کړي. نو قیاس وایي ورته. نو څلور بنیادي اصول د شرع یا سورس د اسلامک لا، کتاب الله، نمبر 2 سنت رسول، نمبر 3 اجماع امت، او نمبر 4 قیاس. علم تر الی الذین آیاتان د کتلیا کسانو تا یزغمونا چې هغوی دا خیال کوي، دعوه لري. زعم معنا یو دعوه چې بنیاد نه، زعم داسې دعوه ده چې بنیاد نشته. یزغمونا غی دا گمان کئی انہم آمنو چکنی دوی ایمان راوڑے دے بما پاغن دین بانے پاغ شریعت بانے انزل الیکا چی نازل شویر تاتا وما پا آغ شریعت بانے انزل من قبل کا چی نازل شویر مخکستانا یریدونا دیواری ان یتحاکمو الالتاغوت چی دیدا محاکم یوسی. تحاکم مانا مسئلہ محکمے توڑل، تحاکم مانا مسئلہ محکمے توڑل. یریدونا دی غواړي ان یتحاکمو چې دی دا محاکمیو سے الالتاغوت تاغوت تا، الالتاغوت تاغوت تا. نو تاغوت نظام د ما سوی الله ته وایي، د الله نه علاوه د انسان نظام هغې ته څه وایي؟ تاغوت وایي. وقد امروا حالانکہ دیتا حکم شوے دے ان یکفروا بیچ دے با انکار کئی دا تاغوتی نظامنا ویرید الشیطان و شیطان غواری ان یضلون چی گمراہ کے دوی ضلالم بعیدا پر دیر لرے اولوی گمراہ ہے. نو مسلمان
د اسلام د دعوی نه بعد د مسلمان مملکت د قیام نه بعد چې د الله د نظام نه علاوه د طاغوت په نظام باندې فیصله کوي دا اتباع د شیطان ده. دا څه ده؟ دا اتباع د شیطان ده. او د شیطان دغه اتباع دا خلک ډیر لري گمراه ته ورسیږي، بیا واپس نه ممکن وي، بیا یو ټرن نشي کولای، بیا دومره لري تللی چې بیا یو ټرن نشي کولای. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا آیاتان بقتل کسان یزعمون چې هغه خدا ودالري انهم امنوا بما انزل اليك چې د ایمان راوړل په شریعت باندې چې نازل شوی تا ته، وما انزل من قبلك او هغه شریعت چې نازل شوی د مخکستانه، یریدون دیدا غواړي ان یتحاکموا چې دیدا مرافعه یوسي دا محاکمه یوسي ال الطاغوت طاغوتی نظام ته. څه طاغوتی نظام؟ نو ماره طاغوت تاسو ته درې شیونه خولیو چې یو طاغوت شیطان ته وایي، طاغوت شیطان ته وایي. ځکه د طاغوت لټر معنا د کثیر الطغیان، ډیر سرکشه. څه شي؟ ډیر سرکشه، کثیر الطغیان. نو دا څوک دی؟ شیطان. نمبر 2 طاغوت د الله نه علاوه هغه معبود چې خپل عبادت ته خلق را بلي، هغه معبود چې خپل عبادت ته، لکه فرعون او نمرود خلق را بلل څه ته؟ خپل عبادت ته. او نمبر 3 طاغوت د انسان جوړ نظام. وقد امروا حالانکه دوی ته حکم شوی دی ان یکفروا به چې د انکار وکړي د دې طاغوتي نظام نه، ویرید الشیطان او غواړي شیطان ان یضلهم چې گمراه کړي دوی ضلالا بعیدا په ډېرې لویې ګمراهۍ. واذا قیل لهم اکل چې ویل شي دوی ته تعالوا راشئ الی ما انزل الله، هغه شی ته چې نازل کړی دی الله تعالی، یعنی هغه شریعت ته چې الله نازل کړی دی، هغه کتاب ته چې الله نازل کړی دی. ویل الرسول او راشئ پیغمبر ته چې فیصله وکړو د الله په قانون او د پیغمبر په نظام، د الله په قانون او د پیغمبر په نظام. نو چې کله دا دعوت ورته ورکړي نو الله تعالی فرمایي چې منافقینو ته وګوره، رأيت المنافقين تبوینی منافقان یصدون عنك صدودا چې هغه به مخ اړی د تانه مکمل طور، هغه به موضوع بدلی. څه به کوي؟ یعنی مخ باندې تانه مکمل طور سبجیکٹ به بدلی، ټاپک به بدلی. فکیف اذا اصابتهم پس حالت بید دوی چې کله ورسېږي دوی ته مصیبت بما قدمت ایدیهم په سبب د هغې چې لېږلې د لاسونو دوی یعنې عمل د دوی، ثم جاءوکا بیا به راځي تا ته یحلفون قسمونه به کوي الله تعالی باندې ان اردنا چې مونږ اراده نه ده کړې الا احسانا و توفیقا مگر د مصلحت و توفیقا د توفیق معنا چې مونږ جوړ راولو، یعنی مونږ دا خبره ځکه ټاپک بدل کړو چې مونږ نه غواړو چې دا خلیج د نفرت ډیر وسیع شي. اولئک الذین دا کسان دی یعلم الله ما فی قلوبهم چې پوهیږي الله تعالی په هغه شی چې په زړونو د دوی کې دی. فاعرض عنهم ته د دوی نه مخ وګرځوه، وعظهم نصیحت ورته وکړه، وقل لهم او وایه دوی ته فی انفسهم په باب د نفسونو دوی کې قولا بلیغا خبره ښایسته. وما ارسلنا من رسول انو لېږلې مونږه هېڅ یو پیغمبر الا لیطاع مگر دې دپاره چې د هغې طاعت وکړی شي باذن الله په حکم د الله تعالی. نو الله تعالی وایي پیغمبر صرف دې دپاره نه دی چې تاسو ته بیانونه کوي، تاسو ته به درس وایي، نه، پیغمبر ستا دپاره رول ماډل دی، د هغه به فالو کوي، په د ژوند پار میدان کې به هغه فالو کوي. وما ارسلنا نو لېږلې مونږه هېڅ یو پیغمبر الا مگر دې دپاره لیطاع چې د هغې طاعت وکړی شي، اوبیډینس وکړی شي باذن الله. دا د پیغمبر اطاعت چې کېږي الله تعالی وایي دا د خدای حکم دی، دا د شخصي مسله نه ده، دا د ذاتي مسله نه ده، دا د الله حکم دی. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم اکچری دوی په هغه وخت کې چې زیاتې کړې ځانونو خپلو سره جاؤک راغلی وې تا ته فاستغفر الله. اوس الله تعالی وایي انسان نه خطا کېږي، کله ارادي کله غیر ارادي. ټیک ته ومنله چې ارادي طور دی تلي دي شیطاني نظام ته او طاغوتي نظام ته، او د الله او د پیغمبر نظام یې پرېښودلی، خو باید چې انسان دی مسلمان دی چې احساس ورته وشي دا کار خو مې غلط کړی دی،
چې د خپل غلطه احساس ورته وشي. نو الله تعالی وایي چې کله دوی ځان باندې دغه زیاتې کړو که تا ته راغلی وي. ولو انهم کچری دوی ظلموا انفسهم پاغه وخت چې زیاتې کړو ځانونو خپلو سره جاؤ کتا تراغلې وي فاستغفر الله بخنه غوښته الله تعالی نه واستغفر لهم الرسول بخنه غوښته دوی لپاره پیغمبر لوجد الله نو دیب منتلو الله تعالی توابا توبه قبلون کې رحیما او مهربانا. خدای خداونه پر احساس ورته نه کیږي چې زما ناروا دي. د انسان او د مسلمان په حواله دا د ټول نه ناکاره کار دی چې د خپل غلطه احساس نه کیږي. فلا نا دلا معنا نا لکه مونږ وایو غوسه شو نو څه وایي نا صحیح یو خدا سي نه هیڅ زور نشته نه چې کله سره غوسه شي بیا څه وایي نا فلا الله تعالی وایي نا دا سنو کول پکار وربک زما رستا پر ربانه قسم وی الله وایي چې زما رستا پر ربانه قسم وی لا یؤمنون دا خلق مومنان کې دې نشي ترغه پوره حتا یحکموکا ترغه چتا فیصله کوون کې ججو کی فی ما شجر بینهم پاغه جګړه کې چې پیدا شوی د میزد دوی کې چې دوی میس کې کم منازعات دي کم قضایا دي کم جګړې دي کم جنگونه دي کم شخړې دي که هغه کې ته جج جوړ کړې مين یعنی ستا قانون جج جوړ کړو نو خو مؤمنان دي که ستا قانون جج نه جوړای ازما رستا پر رب باندې قسم دا مؤمنان دي. فلا وربک لا یؤمنون دای مؤمنان نشه کې دي حتا مگر الا یحکموک چې تا جج جوړ کی فی ما شجر بینهم پاغه شی کې چې هغه باعث د اختلاف یعنی جنگ جوړ شوی د دوی میس کې ثم لا یجدو فی انفسهم او بیا دوی نه محسوسوي په زړونو خپلو کې حرجن ریزسټنس. حرجن معنا ریزسټنس یعنی جج خو جوړ کړي اوس یقینا چې فیصله کیږي نو د یو کس په حق کې او د بل به مخالفي. اوس الله تعالی ایمان صرف داوم نه دی چې د پیغمبر او د الله قانون ته د قضیه راوړه محکمې ته رااله نه محکمې چې بیا فیصله وکړه نو کستا خلاف وکړه په فراخ ځل باندې قبول کړه ریزسټنس کړي ځکه راځي بیا د ایمان نشته. ثم لا یجدو او بیا نما سول فی انفسهم پزنو خپلو کې حرجن ریزسٹنس مما قضیتا دا هغه فیصله چې تا کړی دا و یسلمو تسلیما ادای دا تسلیم کی مکمل تسلیم اولو سره چې بس د الله او د پیغمبر فیصله ده زما په سر سترګو الله او د پیغمبر فیصله ده په سر سترګو. اوس الله تعالی وایي ما دې لپاره آسان قانون را لېږلی دي حالانکه زه خدای یم زه خالق یم زه مالک یم زه رب یم زه حکمران یم یو سړی او څه چې دغه سړي ملکیت کې دي دا ټول زما ملکیت دی یعنی سره د ملکیت زما ملکیت نه دی په خپله هم زما ملکیت دی. نو الله تعالی فرمایي چې ځکه دا حکم وکړي چې ځان مړ کړه نو باید چې دا مسلمان شاته ونه ګوري خو چې بس زر ځان مړ کړي یعنی که خدای ووایي چې دې کوی ته ورټوپ کړه نو ته بیا څه وایي چې دا خو هلاکت دی دا خودکشي ده دا ستا نفس یا ستا ژوند دا ستا ژوند دی که د چا دی دا الله دی. الله تعالی وایي دغه ستا کومه پراپرټي چې ده دې ته اور واچوه څوک ورته اور ورته واچوه نو ته به څه وایې چې دا خو اسراف دی دا خو زیاده مال ده دا ستا مال دی چې د چا دی هغه اور ورته واچوه. ولو انا كتبنا عليهم اکچره مونږ مقرر کړی دوی باندې ان اقتلوا انفسکم چې تاسو قتل کوي ځانونه خپل او اخرجوا من دیارکم یا اوځئ د کورونو خپلونه پرېږدئ دا ما فعلوا نبو کړی دا کار الا قلیل منهم مگر ډیر لوګو کسانو د دوینا ولو انهم فعلوا اکچره دوی کړی وې ما هر هغه کار یوغزون به چې دوی ته د هغې اډوایس ورکولی شي. اوس الله تعالی فرمایي زما امر صرف امر نه زما امر صرف امر نه دا سنسیر او مخلصانه اډوایس هم وي دا څه شی وي دا مخلصانه اډوایس هم وي بظاهر بتاته دا خساره ښکاري خو فی الحقیقت دا ستا منفعت دی بظاهر بتاته دا خساره ښکاري خو فی الحقیقت دا ستا منفعت دی دا ستا نفع ده. د دې وجه الله تعالی ورته وعظ وکړي
چې ولو انهم فعلوا ما يوعظون به اکچره دای کړي وی هر هغه کار يوعظون به چې دوی ته داغه مخلصانه واعظ کړی شوی دی لکان خیر لهم نو دا به بهتر دوی د پاره واشد تثبیتا ادا ډیر مضبوطو د استحکام د ایمان لپاره دوسره لپاره د استحکام. نو موږ به حیثیت مسلمان همیشه دا سوچ لرو چې خدای مو ایمان مضبوط کی سو کی خدای مو ایمان. نو که یو سړی وایي چې خدای دې زما مسل مضبوط کی نو مسل څنګه مضبوط کیږي؟ ها مسل دې خدای مضبوط کی نو څه به کوي؟ ایکسرسایز به کوي. نو څه به کوي؟ ایکسرسایز به کوي. بس ایمان هم دقه څه مسله ده. حیاته ما دای ته وې ما زه کتابونه راړم زه ټلیفون کې ډوډۍ ده ها راوښي او کنه مونږ استاد پر حدود تیار نه یو. نو هم استاد پر حدود تیار نه یو. د دې دا معنی نه چې تا یو ځل لنګوټو تړل نه بس لاړې مولا شي نه دا خو تر مرګ پورې دا خبره. فلا وربک نو اللہ تعالیٰ وہی نا واپس لرسے آیت نمبر 33 پہ تھا فلا وربک نا وربک زمادستا پر ربان قسم وی لا یؤمنون چی دا خلق ترغی مومنان نشکے دے حتی یحکموکا چی سو پورے تا جج نے جوڑ کرے سو کو پیغمبر خود زمون جج نشکے دے اشتے دنیا کے دا قانون مراد دے حتی یحکموکا چی تر سو پورے تا حاکم و قاضی نے جوڑ کرے فیما پاغ مسلو کے شجر بینہم چی باعث دے اختلاف جوڑ شویر دوی میس کے ثم لا یجدو فی انفسین اب یادین محسوسے پزنو پلو کے خرجن تنگی مانا ریزسٹنس یعنی چی خدای قانون اد پیغمبر قانون کا فیصلہ اکڑا نو کستا خلاف ہم دا بس کلاو زبان لکھا دغا کا ستا پا کی مالی نقصان دے واللہ تعالیٰ وی دادا لخیر دے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اچھے دی سرنڈروں کی مکمل سرنڈر وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اکچر ما مقرر کرے دوی بانے ان اقتلوا انفسکم چی زانو نمڑکی سکا اللہ تعالیٰ وی زما لیکن خالقم ہر ستا زانم زما ملکیت دے ستا زانم زما نو دا زما ملکیت ته نو کدی دا سلو بار غردوم نو ما سو جیل ته نه شي بوتله که بوتله مشي سو کراوان کیس کول شي زما خپل ملکیت ته نه الله تعالی دا ټول خپل زما ملکیت ته چې ځان مړکا نو شاته نو ګور بس بیا ځان نو ولو انا كتبنا عليهم ان يقتلوا انفسكم كچرمونگا لکلین مقرر کرے دوی باندې ان يقتلوا انفسكم چې قتل کې ځانو نخپل او اخرجوا من دیارکم یا اوزی من دیارکم دکورن خپلونا ما فعلوا الا قلیل منهم نو نبو کرے دا کار مگر لگو کسانو دوینا ولو انهم فعلوا اکچر دوی کرے ما یوعظون به آغا حکم چه دے تداغے واضح و نصیحت ورکوئے شی نو اللہ تعالیٰ ویسے چه کم حکم کوم نو دا حکم صرف حکم نہ دے دا استاد پارا سنسیر ایڈوائس دے اور سنسیر ایڈوائس آگے تو وہی چه داغے نتیجہ ستا حق کے بہتر ہے مخلصانہ مشورہ حالانکہ بعض اوقات دی یو دوست مخلصانہ مشورہ سڑی تا خو نہ لگی یو دوست مخلصانہ مشورہ یعنی مثلا یو سړی جذباتی شوی دی او ټوپک راغسته دی پیر راغسته کلاسن کو پیر راغسته دی او بس زما دا سړی نامل کو صحیح اوس یو دوست هغه په لار کې ورته سنسیر ایڈوایس ورکړي چې مرګري په خبره باندې سوچ کول پکار دي د تحقیق کول پکار دي د خبره تا چا کړی دا غلطه نه فلان 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 صحیح اوس هغه خدا سره دومره ایموشنل دی صحیح چې دې هغه سره خو خی چې ورته وي چې راځه زوم در سره زه چې دا چې ورته کو فلان 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 صحیح نه سنسیر دغه شی دی دا کوم وړاندې نه سره چورتري نه زه دې بالکل نه پریدم صحیح دی هغه سره جنگ هم کوي هغه سره لاس هم چي فلان فلان خو چې لګي دماغ یخ شي صحیح او رسته ته سوچو کی او چې دې دوست دا مشوره دا ټول نه به نه ته وایي سنسیر مخلصانه مشوره
ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، نو دا به بهتر و دوی د پاره واشد تثبیتا، دا به مضبوط وا د ایمان د تقویت د پاره، د ایمان د استقامت د پاره. نو دغه یعنی واضح خبره ده. الله تعالی فرمایي چې زوام چې دا کوا او دا مکوا، صحیح، دا بس دا ایمان مضبوطی چې دا کول والا کار وکي او نه کول والا نو کې نه، دا بستا ایمان مضبوط کی. نو ما تاسو ته مثال درکړ چې کوس فرید خان وای چې مسل مضبوطول غواړم، نو موږ تاسو کا ویټ لفټینګ کوو، ایکسرسایز کوو، صحیح. اوس دغه په پناس باندې مسل نه مضبوطی، نو مسل مضبوطه نو بس ایکسرسایز بکې. ایمان مضبوطه مونږ ایمان مو خدای مفت کې مضبوط کی. الله تعالی ایمان ایکسرسایز غواړي، ایمان مضبوطی دل څه غواړي؟ ایکسرسایز غواړي. او کوم ایکسرسایز چې جیم والا درته کوم وای، کوم ایکسرسایز؟ جیم والا. نو جیم والا دی باب کې څوک دی؟ الله دی او پیغمبر دی. نو بس څنګه ته وایي چې ته به دا ایکسرسایز کې دې سره به ایمان مضبوطی وي، صحیح. اوس یو سره ایکسرسایز په ټول خلک کوي، خو مختلف قسم بیماری وي. د یو سړي د ملا بیماری وي، صحیح، نو هغه ته یو قسم ایکسرسایز کوي. د یو سړي د لاس بیماری وي، نو هغه ته بل ما یو کس ولید نو دا هغه د لاس کې څه چل شوی دی، لاس کې چل شوی، نو هغه یو شی ورکړل بس هغه دغه لاس کې او داسې کوي، هغه ربړ غونې لاس کې نیولې هغه داسې کوي، داسې، صحیح. اوس هغه ته خو نه شي ویلې چې ته ویټ لفټینګ کوه، هغه لاس کار نه کوي، نو ویټ لفټینګ څنګه وکړي؟ نو د هر چا د پاره ماهر سره هغه ته متعلقه ایکسرسایز کوي چې دا ایکسرسایز وکړه نو دا شی به سره مضبوط شي. نو صلی الله تعالی وایي ایمان والا ایکسرسایز زبر تخیم چې دا شی وکړه، صحیح. نو بظاهر خو سړي تکلیف ورکوي کنه ورکوي، اوس په ټریډ میل باندې دونه وال او یا ویټ لفټینګ کول او یا هغه سایکل داسې وړاندې ورسته کول او داسې راخل او داسې کول آسان کار خو نه دی، صحیح. خو د نتیجې په اعتبار بهترین دی، نتیجې په اعتبار. نو الله تعالی وایي دا چېرته کومه خبره کوم چې دا کوئ یا دا مه کوئ، دا د نتیجې په اعتبار ښه دی، ایمان به دې مضبوطېږي. سوره البقره پچکاری باندې کار نه کیږي، بس هغې سره خو هټ پیل شي ختم شي. د دین په حواله باندې پچکاري لګوي. آیت نمبر 214، آیت نمبر 200 کتب علیکم القتال، لازم شوی تاسو باندې جنگ کول، جنگ. نو اوس منځ هم مونږ باندې لازم دی، روزې را باندې هم لازم دي، حج را باندې هم لازم دی، زکات را باندې هم لازم دی. خو چې الله تعالی وایي کوم شی در باندې لازم شوی دی د هغې دپاره سرټن کنډیشنز سرټن سرکمسټانسز دي، چې شرایط یې څه دي، سرکمسټانسز څه دي، صحیح. خو خلک هغې د قرآن ترجمه راواخلي، د قرآن ترجمه راوالي، وایي دغه دی دا قرآن بغیر د جنګه بله خبره نه کوي. دا قرآن وایي بغیر د جنګه، ځکه عالم خو وینا هغه ته خو د قرآن تقاضې معلومې دي، قرآن خو ټول په سټډي کې وینا نه، حدیث د پیغمبر په سټډي کې وي، صحیح. نو بس ان آیسولیشن یو آیت واخلي او په ټي وي باندې راشي څوک مستشرق، څوک مستشرق، نو مستشرق په ټي وي باندې راشي. زمونږ مسلمانانو سادهګان ولې خلک دي یاره چې دا خو صحیح. نو مونځ فرض ده که فرض نه دی؟ فرض دی. بار بار قرآن وایي چې مونځ فرض دی، اقیموا الصلاة اقیموا الصلاة اقیم. نو مونږ 40 غنټې څه کوو؟ مونځونه کوو 40 غنټې کوو نه، د هغې دپاره خاص ټایمونه دي، د هغې دپاره سرکمسټانسز دي، د هغې دپاره ریکویزټس دي، د هغې دپاره کنډیشنز دي. نو چې هغه وخت راشي او هغه کنډیشنز یې مونږ پوره کړو او پري ریکویزټ ټول پوره کړو، نو بیا د هغې نه پس کوو، صحیح. اوس الله وایي زکات ورکوي، څه وکوي؟ زکات ورکوي. دا شیرشاه د کال ټول 12 میاشتې زکات ورکوي، نه خو چې بس کال تیر شي رمضان کې څه لږ غوندې وباسي هغه بیا صحیح، لږ که ډېر شیرشاه لږ یا ډېر، صحیح. ځکه چې دې لپاره څه ریکویزټ دي، څه کنډیشن دي، څه سرکمسټانسز دي، نو چې هغه فلفل کړي نو بیا زکات ادا کړي. خدای وایي حج وکړئ. نو اوس موږ ټول کال حج له روان یو یا ټول عمر حج له روان یو؟ نه. خو چې کله د وس وي او هغه ټایم راشي نو بس د وس او د ټایم په بنیاد باندې سړی بیا حج له لاړ شي. نو اوس الله تعالی وایي جنګ در باندې لازم دی کله when that is needed، when that is چې کله ضرورت وي، چې unavoidable وي، inevitable وي. ما تاسو تصور شوي نه د دې په حواله ښودلي دي، یاد لرئ.
کتب علیکم القتال لازم شوی تاسو باندې جنگ وهو کرہ لکم حالانکه دا جنگ نا خوخه د تاسو ته څنګه څوک دا غواړي چې خزه مې پرې خو دې بچی مې پرې خو دې بزنس مې پرې خو دې جاب مې پرې خو دې کلاشنکوف مې واغسته و چرته لاړې څنګه کرتا سره تیاری نه سره مهاجر شي څوک سره مهاجر شي ته تختی دي وهو کرہ لکم حالانکه دانا خوخد تاسو تبعی اعتبار سره وعسى ان تکرهوا شیئا خو ممکن ده چې تاسو به بد منئ یو شی تبعی اعتبار سره وهو خیر لکم خدا به بهتر وي تاسو دپاره د نتیجې په اعتبار خدای وایي چې دا به تا ته ښه نه ښکاري خو نتیجه به یې تا دپاره ډېره بهتره وعسى ان تحبوا شیئا ممکن ده چې یو شی به ته ډېر خوښوې وهو شر لکم خدا به د نتیجې په اعتبار ډېر ناکاري تاسو دپاره اوس الله تعالی وایي چې زوام یو کار کوه نو ته خپل عقل ورته مه اپلای کوه چې زوام نو ما ته د مستقبل پته ده ما ته د نتیجې هم پته ده دې وجې الله تعالی ورپسې ووایي چې والله یعلم الله تعالی پوهېږي مستقبل باندې او نتیجه باندې وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهېږئ چې what will happen to me tomorrow تا ته د سبا پته شته د سبا نه بلس پته شته د یو ویک وروسته پته شته هېڅ شی نو الله تعالی وایي چې زوام کوه دا کار نو بس بیا ما باندې ډیپینډ کړه نه واپس خپل سبق ته چې ولو انهم فعلوا اکه چرې دوی کړی وې ما هغه کار یوعظون به چې د هغې مخلصانه واز او نصیحت کې دیشي دوی ته لکان خیرا لهم دا به بهتر وې دوی دپاره واشد تثبیتا دا به مضبوط وې د استقامت په اعتبار او د ایمان د تقویت په اعتبار وإذا لآتیناهم په دغه وخت یقینا به مونږ ورکړی دوی ته من لدنا د جانب خپلنا اجرا عظیما ډېر لوی اجر ولهدیناهم مونږ به هدایت ورکړی دوی ته صراطا مستقیما نیغې لارې طرف ته نو اوس نیغه لاره مفت کې نه میلاویږي پریکټس پکې نو په نیغه لار به روانې پریکټس پکې ځکه دا یو کانسټنټ عمل دی صراط مستقیم د دې وجې خو مونږ د ورځې 15 ځله په هر یو رکعت کې اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط نو مثال یې داسې دی لکه یو سړی سان فرانسکو ته ځي نو دا خو اوس معلومه ده چې فری وی فای چېرته تللی ده سان فرانسکو ته خو کانسټنټلی او کانټینیوسلی د دې سر نه به تر هغه سره پورې ځي نو هله به دې اپروچ کوي څه ته سان فرانسکو ته او که دې نه 10 منټه لاړ په فری وی فای باندې بیا هلته سټاپ شه نور عمل یې بس کړه نور عمل یې بس نو بس سان فرانسکو ته کله رسي قیامت پورې هم نشي رسېدی صحیح نو صراط مستقیم الله تعالی فرمایي فائنل ډیسټینیشن ته به ځې دا کانسټنټ عمل ده تر مرګه پورې دا کانسټنټ عمل دی تر مرګه پورې یو خو به ایگزټ نه اخلي څه معنی کې ایگزټ به نه اخلي نه رایټ ته نه لیفټ ته په دې فری وی باندې به ځې دویم کانسټنټ او کانټینیوس به روانې کانسټنټ او کانټینیوس به روانې اردو کې یو شاعر ډېر عجیبه خبره کړې ده وی چې مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا هغه وایي د عشق مدرسه عجیبه مدرسه ده د عشق مدرسه دا عجیبه مدرسه ده چې کوم سړی پکې سبق ښه یاد کړي هغه ته چھټي نه میلاویږي حالانکه د هغو مدرسو قانون دا وي چې چا سبق یاد کوي د هغې چھټي شوه مونږ چې په د مسجدو کې به سبق وي نو استاد به څه وي دا دې ځای پورې یاد کوي چې څوک څه وخت یاد کړي او ما ته واورئ نو د هغه چھټي ده او چا به نه یاد کړم تر ماښامه به هغه ناسته نو یادول بالکل صحیح خو هغه وایي چې د عشق مدرسه د هغې ضابطه بالکل بدله ده چې څوک سبق ښه یادوي هغه ته به چھټي نه میلاویږي معنا دا چې دا تر مرګه خبره ده وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا اپ دغه وخت یقینا موږ به ورکړی دوی ته د خپل جانب نه لوی اجر ولهدیناهم موږ به ګایډ کړی دوی صراطا مستقیما نیغې لارې ته ومن یطع الله والرسول اوس صراط مستقیم تلک واپس لاړ شه سوره فاتحه ته بالکل لمبنه صورت آیت نمبر 15 او شپږم اهدنا الصراط المستقیم منتوخایا نیغلارا منتوخایا نیغلارا سیده لارا صراط الذین لا دعاغچا انعمت علیهم چې تا انعام کړی دی هغوی باندې نو د صراط مستقیم د دې انټرپریټیشن یا ایکسپلینیشن خو به ډېر تفصیلي وي نو آسانه سره الله تعالی وښودو چې کومو خلکو باندې ما انعام کړی د هغوی لار صراط مستقیم ده
هغه لار سره صراط یعنی دغه انعام والا خلق چې دي دا د صراط مستقیم سمبلز دي. دا صراط مستقیم سمبل. فری وے 5 څه شي فری وے 5 دا خو پورا 400 میله تر سان فرانسیسکو پورې تر څه پورې سان او کله کله پکې برانچونه هم ځای په ځای جدا کیږي نو سړی کنفیوز شي چې ته فری مې خطا کړی دي چې ته فری مې خطا کړی نو ځای په ځای د ساين لګوري سایډ به انټرسټیټ 5 نه یعنی د فری وے 5 دا غي ځای په ځای باندې بساين تا راځي البته به ساين لګولې فری وے 5 نه صحیح. اوس دا سره پاره چې ته کنفیوز نشم دغه لار ده چرته ایگزیکټ نه غلطه چرته خطا شوی نه چرته ګډوډ شوی نه صحیح. نو اوس دا ساين چې دی باندې تا لار کانستنټلی او کانټینیوسلی معلومه. اوس اصل کې دا خلق چې کوم باندې خدای انعام کړی دی دا هغه خلق دی چې دای ساين او سمبل زیره فری دی د صراط مستقیم. اوس دغه کم خلق دی نه سبق د دغه خلقو لګه تشریح کوي واپس. ومن يطع الله اسوچ طاعت کوي د الله والرسول د پیغمبر فاولئک دا کسان مغلظین دا هغه چا مرګری دي انعم الله علیهم چې الله تعالی انعام کړی دی هغه باندې. اوس دا سوق دا کم خلق نو سلور تبقید من النبیین پیغمبران دی والصدیقین رشتونی خلق دی والصدیقین رشتونی خلق دی والشهداء شهیدان دی اللہ لارا کے والصالحین انیکان خلق دی. نو بس اللہ تعالی فرمائی چوم دغه سلور طبقی دی دغه سلور طبقی د دین علاوه پنځمه طبقه بل نشته چې هغه ته مونږ وو چې په دای باندې خدای انعام کړی دی. نه بس الله تعالی وای ما انعام په دې سلور طبقو کړی دی بلکې ان د اند پنځه ذکر لفظ شهدا دو ترجمه علماو کړی دي. یو شهدا شهیدان په لار د الله کې یو شهدا په معنا د علما د قران او سنت ځکه حدیث کې راځي العلماء والشهداء الله فی الارض. علما دا د خدای گواهان دي په ځما کې دا څه دي د خدای گواهان او د خدای نمائندگان دي په ځما کې پریکټیکل علما. فاولائک مع الذین دغه کسان دا چا ملګری دي انعم الله علیهم چې انعام کړی دی الله تعالی هغوی باندې من النبیین د پیغمبرانو نه والصدیقین او د صدیقانو نه والشهداء او د علماو نه یا د شهیدانو نه والصالحین د نیکانو خلقونه. نو بس پنځه طبقې شوي یو انبیا نمبر اول نمبر دویم رښتونی خلق نمبر دریم شهیدان پر هغه د الله کې سلورم پریکټیکل علما د قران سنت او پنځم نیکان او پاکان خلق. نو بس دا پنځه طبقه هغه دي چې دای باندې خدای انعام کړی دی بل شیطان الله تعالی انعام نه وای. وحسن اولئک اخیستری دا کسان رفیقا د ملګری په اعتبار. وحسن اولئک رفیقا دغه خلق چې څوک دای سره ملګری پیغمبرانو سره ملګری شو دا خ ملګری ها چا چې مرګرتیا وکړه علما سره دا خلق دی چا چې مرګرتیا وکړه شهدا سره دا خلق دی رښتونه خلکو سره دا خلق دی صالحانو سره دا خلق دی. صحیح حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الرجل علی دین خلیله فلینظر احدکم الی من یخالل. هر یو سړی علی دین خلیله د خپل دوست په دین باندې وي. صحیح د خپل کند هم جنس با هم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز. صحیح اوس یو سړی چې قمار باز دی او بل سړی دوست دی نو داغه متعلق ته یقینا ورشي هغه دغه مزاج سړی دی نه میس کې رفاقت پسره. صحیح څه تړونه پسره خبره یو سړی دی شیس کی سګي ها ډرینک کوي او بل سړی هغه مستقل مرګره دی فار ټایم بینګ کو سره نه کړه خو دا خبره نه مونږ ورته د چوتی یار چې په خمر ګرځیا ده نو چې په خمر ګرځیا ده نو پسې ده په دې پیاله ده. صحیح نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې سره دوستی جوړه فلینظر احدکم الی من یخالل. لومبه غور او فکر وکړه چې دا چا سره دوستی جوړوم دا څنګه سره دی په قهر مې وانه دا څنګه سره دی سبا په عذاب وانه وناروم یو دو شیونه ډېر جبه ویلې دي چې تا توانی دور باش ازیار بد. تا توانی دور باش از یار بد یار بد بدتر بود از مار بد. دا مصنوعي په انګریزي کې ترجمه شوی دلته اوس انګریزان ډېر ګوري ځکه انګریزان خو ټول کنفیوز دي کنه دایم چرته منټل سټیسفیکشن غواړي څه غواړي او د مولانا روم کتاب هغه منټل سټیسفیکشن ورکوي
چې تا توانی دور باش از یار بد چې وس درسی د ناکاره دوست نه ځان لا تعلق کا ولې یار بد بدتر بود از مار بد ناکاره یار د تور زهریله مار نه ډیر زیات خطرناک دی او هغه بیا موازنه کړې ده کمپیریزن کړی دی سی ویلی چې مار بد تنها تورا بر جازند مار بد تنها تورا بر جازند ولی یار بد بر جانو بر ایما زند وای چې ناکاره مار خدای دې بچ ساتي کوي چې چلی نو سره پروف بدی واري مړ بدی کی خو ناکاره یار بدی ډمبه ایمان ختمه رسو بدی روح دی ډمبه بدی بیمانه کوي رسو بدی امړای صحیح شو ډمبه بدی څه کوي بیمانه کوي بدی په قمار بازای بدی اړای په شراب نوشای بدی اړای په غلیو بدی اړای پر حزنای بدی اړای په ډکیتی بدی اړای په دغه ناکارای بدی اړای د ټول او دغه الټیمیټ انجام بسې چرته مړ شوی نو صحیح دا شعر د ماډل خو چې مار بد تنها تورا بر جازند ولیار بد بر جانو بر ایما زند ومن یطع الله والرسول اسوچه طاعت کوي دا الله او د پیغمبر فولایک دغه کسان مغلذین دغه چا ملګری دی انعم الله غلیم چې انعام کړی دی الله تعالی غوی باندې من النبیین د پیغمبرانو نا والصدیقین صدیقانو نا والشهداء شهداؤنا والصالحین او نیکانو نا دا څلور طبقه یعنی پنځه طبقه بلا قبل وحسن اولئک رفیقا اخیستری دا کسان د ملګری په اعتبار څنګه الله تعالی قران کریم کې بل ځای فرمایي چې ای الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین خدای وایي دو څیزونه کوا کامیاب باندې دنیا کې او آخرت کې دنیا کې او آخرت نمبر اول تقوا نمبر اول تقوا او نمبر 2 وکونوا مع الصادقین د خو خلق ملګرتیا کوا خو خلق سره کې نه پاسا ناکاره خلق سره مکه نه پاسا ذالک الفضل من الله دا مهربانی دا الله تعالی دا چې دې سره چې عملګرتیا شو دا مهربانی دا الله تعالی ذالک الفضل من الله وکفا بالله علیما کافی دے اللہ تعالی عالم پاشے یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو خذوا حذرکم چکل جنگ ان اوائڈبل بھی چکل جنگ لازم شي کله جنگ لازم شي نو خذوا حذرکم تاسو ونیسئ حذرکم احتیاط خپل خذوا حذرکم معنا تاسو خپل احتیاط ونیسئ نو چې جنگ شروع شي احتیاط خلک نیسي بنکرې جوړ کی سنگر جوړ کی اسلحه پیدا کی فلاں 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 خلق تدریب کی صحیح خذوا حذرکم نو حذر په معنا د اسلحه او د ترتیبات ده د څه شي ترتیبات ونیسئ خذوا حذرکم ونیسئ احتیاط خپل یعنی څه چې جنگ تقاضا ده ها احذارات فانفروا ثبات تاسو زې جنگ د پارا ثبات په ګروپونو کې سکه په ګروپونو کې او انفروا جميعا یا اوزي یکمشت یا په ګروپونو کې one after the other یا یکمشت depend upon circumstances صحیح شو احوال ته وګورئ نو دا فیصله څوک کوي رسول یعنی په دې باب کې جرنیل چې کم سنگر کی وی دا هغه ډیسیژن فائنل وی دا ډیسیژن فائنل نو کاغه وای چې all of a sudden all of us we should take so then we should او کاغه ترتیبات داسې نور چې یو ګروپ باټه کو دو بر سور پسې ولاړو چې هغه ساسو جنگي دویم ګروپ ورشي چې هغه جنگيږي دریم ګروپ ورشي صحیح وَإِنَّ مِنْكُمْ أَتَاكِي سَرَ بَعْضِ اسْتَاسُنَا لَمَنْ آغَدِ لَيُبَتِّئَنَّ چې دې په خپل جنگ نه رستو کیږي او نورم رستو کوي په خپل رستو کیږي او نورم اوف بدحال اور وريږي سوې وای بدحال اور وريږي نو نه په خپل دي او نه بل پرې دي الله تعالی فرمایي زه پیژنم تاسو کې څه خلک هغه دي وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَتِّئَنَّ أَتَاكِي سَرَ بَعْضِ تاسو کې هغه شخص دی لَيُبَتِّئَنَّ چې دې په خپل رستو کیږي او بل رستو کوي فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ نو کچره ورسیږي تاسو ته په جنگ کې مصیبت شکست قال نو دغه سړی وایي
چې قد انعم الله تحقیق الله ما سره ډیره مهرباني کړې ده اسلام اكن زکزنو مغون دوی سره شهیدن حاضر پجن شکر دې چې زنوم ته دې شکر دې کني زما به سیاست ماته او خواته یا مړو اسلام اكن مغون شهیدا ولا ان اصابكم فضل من الله اکچره ورسیږي تاسو ته مهرباني ده الله جانب نه فتح څه فتح او غنیمت لا یقولن نو دغه سره زمونږ شیخ ته بوې دغه دله شیخ رحمت الله علیه ساده پښتو کې چې دغه دله چې لا یقولن دغه سره وي یا د میس کې دا جمله ک علم تکون بینکم وبینهم موده پرېدا لا یقولن دغه سره وي یا لیتنی او کاش کې كنت مغوم چې زوم ور سره وي ډېر لوی غنیمت او ډېر لوی تمغه ملاو شت تمغه جرأت چاته تمغه بصالت چاته هلال امتیاز چاته نشان حیدر په دې آرمی کې مختلف تمغه وي هغه صرف تمغه نه هغه سره نقد پیسې وي هغه سره پراپرټي ورکړي هغه سره بنگلې ورکړي هغه سره ډېر اعزازونه ورکړي صحیح نو چې کله فتح او کامیابی نصیب شي نو دی ویا کاش چې زوم تلوي مفت کې به تمغه ماته ملاو شي یو لسه کړه مکه ولاته ملاو شي یا لیتنی کنت مغون اے کاش زم وے دوی سرا فافوز فوزا عظیما کامیاب شبم پلویا کامیاب نو دا میس کی جمله چه ده الله تعالی وی دې دا خبره داسې حسرت سره کوي کأن لم تکن بینکم وبینه موده لکه چې تاسو د په میس کې یو بل سره تعلق نو دې ځکه محروم پاتې شو صحیح اوس یو خدای سره دی یعنی مینز د آرمی سره تعلق نشته آرمی کامیاب شوی تمغه ملاو شو پیسې ملاو شو جایدادونه ملاو شو لوی عزت او شرافت ورته ملاو شو یو سره د آرمی سره تعلق نشته نو که حسرت کین حسرت په ځای ذکر د آرمی منبر نه دی د آرمی منبر نه الله تعالی وی دی خو داسې خبره کوي لکه چې تاسو نه پیژنده او تاسو نه پیژنده دغه نو چې تاسو ته نه دی په خپل ورستو کېدو اخله کې رستو کول فليقاتل فی سبیل الله پس جنگ دے کئی پلار دا اللہ کے آکسان یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ چی اغی خرسی دا دنیا جوان دا آخرت دا خیر دا پارا دنیا جوان خرس کی پتی کے بدلہ کسا گواری آخرت گواری ومن یقاتل فی سبیل اللہ اسوچ جنگ کئی پلار دا اللہ کے فیقتل قتل شی او یغلب یا غالب شي فیقتل شهید شي او یغلب یا غازی شي فسوف نؤتی اجرا عظیما پس زرد چې ورکو به د تلوی اجر اوس الله تعالی وایي جنګ کوي جنګ کوي جنګ نو ذهن ته دا راځي د جنګ نه بغیر دا جنګ ولې وکړي دا جنګ ولې وکړي نو الله تعالی وجه کوي چې وما لکم لا تقاتلون اسشوی دی تاسو باندې چې تاسو جنگ نه کوئی پلار د الله کې حالانکه باعث موجود دی څه باعث موجود دی څه باعث دی والمستضعفین مستضعف هغه چاته وایي چې د هغه دیو رئیس د هغه نه اغوسته شوي هغه اوپرس شوي څه شوي اوپرس شوي والمستضعفین من الرجال هغه کمزوري کړی شوي خلق محروم خلق د نارینهونه والنساء زنانا والولدان اماشومان الذین هغه مستضعفین چې هغه د هغه ځای نه وته هم نشي ظلمونه ورسره کوي الذين يقولون اغكسان چاغوي وي ربنا او رب زمونگا اخرجنا او باسمونگا من هذه القريه د دې شارنا الظالم آلوا چې ظالم دې آل د دې شار واجعل لنا من لدنك وليا پیدا کې مونږ لپاره د خپل جانبنا وليا سو پروټیکټر واجعل لنا من لدنك نصيرا پیدا کې مونږ لپاره د خپل جانبنا سو هیلپر سوک مدد کوونکې نو الله تعالیٰ فرمای باعث موجود دی نو ما تاسو ته باعث خو درې دوه شیونه چې جنگ اسلام کې لازم او واجب دی نمبر اول چې چا در باندې جنگ یې پوس کنو کاونټر کې دی دا ولیک مثال احمد چې چا در باندې جنگ یې پوس کو نو څه وکړي ناس به ورته څه د خیر راځنو نمبر 2 چې ستاد مملکت یا استاد عقیدے خلاف کانسپیریسی کئی سکی دسیسہ کئی ہاں دسیسے کئی نو کاؤنٹر کے بے دا دریم نمبر 3 دا چې مسلمانان د دین په اساس باندې هغه سره ظلم کیږي
هغه بل اس جرم نشته. څه جرم دی چې مسلمانان نو بیا بس کې د ظالم خلاف بودريږي. دریم او څلورم سوره حج کې الله تعالی فرمایي الذين اخرجوا من ديارهم بغیر حق، چې مسلمانان صرف دا غي د عقیده په بنیاد دا غي د پراپرټی نه استل شي دي. نو د ریکپچر کول لپاره بیا څه کې جنگ وکړي. الذين آمنوا کسان چې ایمان راوړل دي یقاتلون اغه قتال او جنگ کې پلار د الله کې، والذین کفروا کسان چې کفر کړی دي یقاتلون اغه جنگ کې فی سبیل الطاغوت پلار د طاغوت کې. الله تعالی وای مسلمان د الله لار کې جنگي او کافر د طاغوت. فقاتلوا اولیاء الشیطان، پس قتال کې د شیطان دوستانو سره. ان کید الشیطان کان ضعیفا، تحقیق سره تدبیر د شیطان کان ضعیفا دا کمزور دی، بلا عاقبت به ډیفیټ کیږي. الم تر الی الذین قیل لهم، اوس الله تعالی مسلمانان د لغون التعنه ور کوي. سوال ور کوي یو تعنه ور کوي چې دا کم کسان چې جنگ لندي خپلم رسو کیږي نورم رسو کوي. دغه خلکو چې تا ته به وي دغه خلکو تا ته به وي یاره چې مونږ ته د جنگ اجازه راکړه کنه، دا مونږ سره زیاتې ولیکي. تا ورته ټیک یور ټایم، وخت براشي، هولډ یور هارسز. صحیح نو بیا وبلر یاره چې پلان دا ډیر زیاتې وشو، تاسو دې مونږ ته اجازه نه راکوي کني. صحیح الله تعالی وایي اجازه نه راکړه. شاباش. الم تر الی الذین، آیاتان دی قتلیا کسان قیل لهم چې دیت ویل شو کفو ایدیکم، کفو اید بند ساتي لاسونه خپل. سموایي ریټالیټ کوي ما کسو د سر جاتے کوي ریټالیټ بیکاز دس از ناٹ دی ټایم. چې څو پورې تیار نه چې څو پورې نه ته ریټالیشن هم نه کې. ریټالیشن وکړه کې ها چې بیا خپل ماتول شي. ریټالیشن وکړه کې ها چې کله بیا خپل ماتول شي. قیل لهم کفو ایدیکم، چې بندو ساتي لاسونه خپل. څه کوي؟ واقیموا الصلاة، منځونه کوي. وآتوا الزکاة، زکاتونه ورکوي. نو چې ټایم راغی فلما کتب علیهم القتال، چې کله لازم شو دوی باندې جنگ، اذا فریق منهم یو ډله دغه کسانو نه یخشون الناس، د یریدل دشمنانو نه که خشیت الله، لکه مسلمان چې د خدای نه سوري یریږي. د خپل دشمن نه بیا دوره یریدل چې لکه مسلمان د خدای نه سوري یریږي. او اشد خشیه، یا دی ډیر زیات د دشمن نه پیره کې. وقالو الله تعالی وایي چې بیا دغه خلکو دا پرونی تا ته یاره جی اجازه راکړه کنه. صحیح د جنگ اجازه. نو الله تعالی وایي چې نن مې په جنگ نن وایي یاره دې جنگونو منګونو څه ضرورت دی. وقالو ربنا ذوی او رب زمونگا لما کتبت علینا القتال، ولی تا فرض کړی دی مونږ باندې جنگ. لولا خرتنا، تا ولی نیو مؤخر کړی مونږه الی اجل قریب، تر یو نږدې وخت پورې. یعنی مونږ له بدل نور ټایم عمره کړی وي، مونږ له بدل نور وخت عمره کړی وي. قل تورته وایا متاع الدنیا قلیل، چې وخت د دنیا ډیر لګ دی، چې نور وخت مې درکړی خو تاسو عمره شي وي تر هغې پورې. نو همت به بیا کله کو. والآخرة خیر لمن اتقى، آخرت بہتر دے آچا لپارا چی یریجی اللہ نا. ولا تظلمون فتیلا، ازیاتے بنشکور تاسو بانے ڈیر لگ. نو فتیل نقیر و کتنی دوڑا یاد ساتی. اینما تکونو یدرککم الموت، اس اللہ تعالیٰ فرمائی دا کم کسان چی جنگ لنزی ولی نزی مرنے ریگی. جنگ لچے نزی آغا دا غشی مسئلہ با یاد ساتی. آدھی یاد رکھنا کنه. نو یو دوست بل دوست ته مرګري څنګه ته بزو هغه وینا توبه زما د جنگ نه وساخي وي. نه ورته نه سړي دا hebat وي، سړي باندې ته چې بیا څنګه تراشي بیا دا hebat دا یې ختم شي. یره خو ډېر په تکلیف تیار کړ چې اورسید رسیدو سره یو غش راغی د پسر کې ورننوت. د دې نیو ملما پسر کې اوس دغه بل سړی چې دا کم کن خدای دا غش په مالا کې درو دی بوې چې مرګ راوستم دی پاسم ډیر یې رید. پس شاید راوغستو ډاکټر لی راوړه. صحیح ډاکټر وی او دا وزر والا غشه دی، د دې خو به سرجري کوو. څه به کوو؟ سرجري به کوو چې راوی باسو دماغ ته یعنې سر کې ننوتلی. صحیح نو اوس دی ډېر فکرمند چې خدای او هغه وایي کولې ما تا ته ویلي چې مرګري نظم ګورم مرګ نه راوستم فلان فلان. صحیح اوس دا زوړ مرګری
دی هغه ډاکټر نه تپوس کوي ډاکټر صاحب دی به ښه شي. هغه ورته سرجري کوو نو که د دماغ د غشي سره دماغ رالل نو بیا خو نشي بچ کېدی، مغزه که راغله نشي بچ کېدی، او که مغزه ورسره رانل نو بیا بچ کېدی شي. نو هغه زخمي ول اواز ورکړي دا خو دغسې راښکه زه که دې کپړی کې مغزه ویم دا به دلته راته صحیح بیا خو یې سرجري مرجري ته ضرورت نشته به دغسې راښکه. اینما تکونو اوس الله تعالی وایي دا مرګ یوازې میدان جنگ کې نه کور کې سړی نه مړېږي مړېږي. اینما تکونو کوم ځای چې یې تاسو یدرککم الموت مونږ به تاسو له مرګ ولو کنتم فی بروج مشیده اگر که یې تاسو په بلډینګونو ډېرو مضبوطو کې که بنکرو کې پراته یې نو هم به د مرګ ډیزي کټر هر ځای ته ننوځي. نو ښه خبره داره چې بس بیا مخې لی راشه. ولو کنتم فی بروج مشیده وان تصبهم حسنة اکه چېرې ورسېږي دوی ته حسنة څه خیر مال یقولون دوی وی هذه من عند الله دا د الله جانب نه دی. وان تصبهم سیئة ار دې کمزورې کې دې خلکو ته که ورسېږي مصیبت یقولون دوی وی هذه من عندک چې دا مصیبت پیغمبر علیه السلام ته وی دا مصیبت مونږ باندې ستا د وجې راغی چې خیر به ورته میلاو شه وی دا چا راکړه دا الله که تکلیف به میلاو شه. قل تورته ووایه کل من عند الله دا ټول شیونه د الله جانب نه دي. فما لهؤلاء القوم پس څه شوي دي دې خلکو باندې لا یکادون یفقهون حدیثا چې دوی کوشش نه کوي چې خبره باندې ځان پوهې کړي. ما صابک من حسنة فمن الله ما صابک آچ رسیدلی تا تا دس خیر نادا دا اللہ جانب ندے وما صابک من سیئت او آچ رسیدلی تا تا من سیئت لس بدینا تکلیفنا فمن نفسک ندستا دا خپل عمل دو وجد وارسلناکا للناس رسولا امونگ لے گلے تو خلق دا پارا پیغمبر وکفا باللہ شہید نو اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تو اتدیر پارا مانے را لے گلے چگینے تا زان سر دوی لمصیبتون رارن دیکھو چی تکلیف کو تا ملاو شوی دے چی راغلے بس دا مصیبت دے اللہ تعالیٰ وی تو خما پیغمبر لے گلے پیغمبری خود خدای مہربانی دا اس دی پیغمبر دی نمانی وکفا باللہ شہیدا کافی دے اللہ تعالیٰ گواہ چت پیغمبر من یطع الرسول سوچے طاقت د پیغمبر کی فقد اطاع اللہ نو تاکید دے طاقت د اللہ کرے دے ومن تولا اچاچ مخوالو د پیغمبرنا فما ارسلناکا غلیم حفیظا ندلے گلے مونگا تعالیٰ پا دوی بانے نگران ویقولون اس اللہ تعالیٰ وی دغا دا کمزوری عقیدی خلق چکل تاثر مجلس کی ناس تی یاره جی وای مون خو اوبیډین خلک یو سیو اوبیډین خلک یو چرګ پیژنې کنه دا چرګم ډیر اوبیډین دي صرف بانګ ویل د بارا که چاړو ولا بیا راکې بیا بلا چغي وای منډي وای ترډي وای ويقولون ادوی وای طاعت زمونږ کار اوبیډینس دی تاسو سره چې ناسي دا منافقین پیغمبر علیه السلام ته وای ها نو سوې تا امر کوي جی ته تجربه وکړه فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ وَچَكَلَ دُوِي اُزِسْتَادَ مَيْفَلْنَا بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ نو دشپے بیتا دشپی میٹنگ کئی مشورہ کئی او طائفہ دوینا غیر اللذی پا غیر دا خبر تقولو چه تاتے ویلے و بیگادش پہ واللہ یکتبو اللہ تعالیٰ لکی ما یبیتونا غا مشورہ چه دوی دش پہ کئی فعارض غنم تد دوینا مخوالوا مور سر ڈسکس کوا چې تاسو بیګا ما تاسو وی بیا چې ما دلته لړۍ بیا میټینګ کې پلاني ځای کو یا مو سه ایجنډا پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام تعالی تعالی اګنور کا فاعرض عنهم وتوکل علی الله اعتماد کوا الله تعالی باندې وکفا بالله وکیلا کافی دے اللہ تعالی کار ساز افلا یتدبرون القرآن آیا دای غور او خوض نہ کہ قرآن کے ولو کان من عند غیر الله کچری ویدا قرآن دا اللہ نہ علاوہ د بل چا طرفنا لوجدوا فی اختلافا کثیرا نو دیب مندلو دے قرآن کے اختلافا کثیرا ډیر لوی تناقض او ډیر لوی کنټرډکشن خدا دې قرآن کې چې کنټرډکشن نشته دا دې خبره دلیل دی چې دا د خالق کائنات کلام دی کني د انسان په کتاب کې کنټرډکشن خامخای
انسان چې څومره خسته کتاب لیکلی، امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ ډیر معرکۃ الآراء کتاب لیکلی، کتاب الام څه نوم دی؟ کتاب الام دا امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ ډیر مشهور کتاب دی. هغه کتاب الام هغه وای ما د سلويخ ځله ریپیټ کا چې لیکم نو چې هر وار به ریویژن کو نو څه تبدیلیاں په کوله دا خبره خو ما هغه ځای فلانه صف باندې داسې کړی دا دلته خدای مخالف تا نو پکې بیا ترمیم وک صحیح وې په یو سل وختم دل چې بیا ریویو کو نو بیا پکې راته کنټرډکشن نو بس په کلمه کو چې دغه کتاب خده دا یو د خدای کتاب دی چې کې به کنټرډکشن نه ځکه انسان د خبره یې راشي ما اول تصفه باندې سکړی دلته سکون. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وصلاه وتوانا ليل وانا النهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين. پرویز